السلام علیکم. په هر موضوع باندې خبرې کوو، خو نن زما اړه دا و چې یو ډېر عجیبه موضوع مې خوښ کړی او هغه دی نشه او ماشومان، ځوانان، زنانه چې کم په یو عجیبه نشه اخته شوي هغې ته وایي آیس نشه. نن درته وایم چې آیس نشه څه دی، دا د هیروین او چرسو او د نورو نشو نه ولې مختلفه ده او د دې څه نقصانات دي او دا اول سړي ته څه فایده ورکوي چې هغه په دې اخته شي. آیس چې دی نو دی ته کریسټل میت هم وایي، کریسټل آیس هم ورته وایي، مختلف نومونه دي. دا داسې د چینو یا د مالګې دانو په شانتي وي، په مختلف طریقو استعمالیږي. د دې کیمیکل نوم چې دی نو میت ایفټامین دی او دا اسانه پدې ده چې په لیبارټرۍ کې جوړیږي. ته پوډر چې جوړي، هیروین هغې له به پیم کرې، چرسو او لوی پروسس دی. دا ډېر په اسانه کیږي، نو ډېر په تیزۍ سره پیلاو شوه. خو د دې بیکګراوند څه دی؟ دا نشه شروع کې چې وه نو دا خلک وایي چې مختلف ځایونو نه، خو ملیشیا نه ډېره شروعات یې کړي وو او هلته کې به دا انټلیکچوال پی ایچ ډي سکالرز چې هغوی به وایي چې یاره موږ له دې خوب نه راځي او زه ډېره سټډي وکړم او سټیم نامې ښیي. نو د هغې نه د دې شروعات شوي. شروع کې به دا ایلیټ کلاس کوله، مالدارو خلکو، ځکه چې 1 ګرام به یې په 9,000 روپۍ و. بیا پکې میکسینګ شروع شو، مختلف کیمیکلو ملاوټ ورسره شو، نو بیا ریټ راکم شو، 3,000 4,000 ته 1 ګرام راوختو. خو د حیرت خبره دا ده چې په دې باندې د سړو نه سیوا زنانه اخته دي. د هاسټلو جینکې، کالجونو کې، بل په ډېرو ښارونو کې، اسلام آباد، لاهور، غټو ښارونو کې د پارټیانو ډېر ټرینډ دی. نو دې کې په ګولو په شکل کې د پارټي ټیبلټ او مختلف دي. یو کیمیکل دی افیډرین او هغه یو بوټی دی افیډرا، د هغې نه اکسټریکټ کیږي او دا د دې نشو بنیادي جز دی. او افیډرین دی، سوډو افیډرین دی، دا چې کوم دی د دوایانو کې استعمالیږي. د ټوخي شربتو کې میکسیمم کې افیډرین استعمالیږي په ډېر لږ مقدار، چې ماشومان یا غټ هغه وڅکي نو شپې وله خوب صحیح راشي او ټوخي تنګېده پکې نه وي. نو دغه پاکستان ته افیډرین راځي او هرې کمپنۍ ته چې کله لایسنس میلاو شي دا ډېر په ګرانه میلاویږي. نو د هغوی ته د پوره کال کوټه چې 500 کېجي او دوی دلته کې بیا د وزارت صحت سره جوړ توړو کی او زه ډېر پرسنلی خلک پیژنم چې هغوی د 500 کیلو په ځای باندې 10,000 کیلو افیډرین دغه کړي. خو تاسو ته یاد شي د یوسف رضا ګیلاني زوی پکې هم په دې سکینډل کې وزیر صحت یو شهاب الدین ډېر جانانه سړی و. نو بس هغه له چې بچا څه لږ ډېر دغه وکړو هغه به وله کوټه منظوره کړه. بیا په دغه افیډرین په کیس کې د چودھری افتخار چې کله چیف جسټس و ډېره لویه مسله وه. نو زمونږ هر شي لیګلي، خو مونږ یې اللیګلي داسې حد ته ورسوو چې ډېر او دومره پیسه و پکې چې تا به د وزارت صحت نه صرف د افیډرین کوټه منظوره کړه، ستا په لاس کې به کاغذ او بل سړي به ورته 100 کروڑه او 50 کروڑه درکولی چې دا بس مونږ لره مونږ به غواړو مونږ به یې خرڅو. دومره عجیبه شو. بیا یې استعمال ډېر زیات شو او د ده کوي څه دی په بدن سره څه کوي. دی داسې کوي لکه اکثر ته تکاوټ دي او ته کور ته راشې وی یاره یو کپ چای وڅکم یا کافي وڅکم چې وجود مې آرام شي، ریلیکس شم. دا داسې دی لکه ته چې د چایو د یو کپ نه 1000 ګنا سیوا تاله نشه درکړي د کافی نه. نو دا سټیمنا ښه کوي، ته به یو جوش جذبه کې، تاله به خوب نه درځي، ستا طاقت به ډېر زیات سیوا شي. د 24 نه 48 ګنټې پورې به ته داسې چې ته وایې چې یو 2 ټرکه خښتې راله په سر کېده او د دریم چت ته به یې خېجوم نه به ستړی کېږي. نو دا دغسې بیا خلکو دې استعمال په دې پارټیانو کې چې ټوله شپه به ډانس کو، د هلکانو جینکو، نو میت ګولی به وه، پارټي به وه، جای به وه، دا مختلف برینډونه به میلاوېده، هغوی به استعمالول او هغه شو. بیا په دې باندې سړی اډیکټ شي. او دې کې یو عجیبه کار دا دی چې نن تا وکړه 1 ګرام دې وکړو، تاله به یو 15 ورځې 1 ګرام داسې چې په هواګانو وي، بیا به د هغې نه پس د دې اثر کم شي، بیا به ستا بدن غواړي چې ته اوس 1.5 ګرام وکړي،
بیا به یو 15 ورځې هغه 1.5 ګرام پسې ګرځي چې هغه اولنۍ نشه خو ډېره ناشنا وه نو بیا به چې د بدن ورسره عادت شي بیا به په 1.5 هم کار نه کوي بیا به 2 ګرامه کې نو دغسې به ته تعداد سیوا کې او ته به هغې نشې لیول ته رسې کوم چې اول تا کړي او تا یې مزه درکړي خو بیا د دې نقصانات څه دي کله چې دا نشه ماته شي 48 غنټې پس 40 غنټې پس تا هغه طاقت ختم شي انتهایی تکاوټ شروع شي او ډېر به ګډوډي بېچینه به او دا چې ته ریګولر کې نو دا یو وخت داسې راشي چې د بدن د هډوکي داسې کي چې بورې کي اچانک ته واورې ځوان هلک و یاره مړ شو ټیک ټاک و دا دغه نشو مشو په وجه باندې دا شي کېږي دا ډیر زیات سیوا شوی په وړو باندې نظر ساتي او تشویش خبره پکې دا ده چې زه خبر شوم چې په کلو کې زنانم کوي جینکیم کوي کم چې هاسټلو کې عادت شي او بیا راځي نو دا ډیره یو معاشرتي مسله وه ما وی چې ورته ووایم چې کرسټل میت څه شی دی افیډرین څه دی سوډو افیډرین څه دی افیډرا څه دی دا د دې ټولو یو مجموعه ده او مختلف کیمیکلز ملاویږي او دا نشې ته جوړیږي خپل بچو باندې نظر ساتي ځوانان کو دا پیغام اوري نشه چې دا هر شي چې د خپل حد نه سیوا شي نو خراب شي او چې په حد کې کنټرول ګوره د دوای په ځای استعمالیږي په کف سیرپ کې به تاسو کوي تاسو ته باغ سه نقصان نه کوي ځکه چې په کنټرول کې دي خو چې کنټرول نه سیوا شي نو تباہی ده هر قسمه نشو نه ځان بچو ساتي دا ډیر نقصان دی معاشره کې سړی ذلیل شي اکثر تاسو ویډیوګانو ګوره الکانو جینکو کړي وی چرته او په لارو کوڅو کې به حاله پراته وي یا د پوډریانو ګوره سمره د مور پلار خواږه بچي وي او بیا په ډیران ناسي پس خازي یو ښه صادره پزان راچولي چې نشه نه ملاويږي غلاګانې کوي پایپ پټي میټر پټي نو مشي پټي چې څورته ملاويږي دا ډېر مجبوره او بیکاره ژوند دی ځانو پیژنې دا ژوند یو پیره دی بار بار نه راځي او ته خدای پیدا کړی دی چې ته خپل یو ډېر ښه رول ادا کوې په ژوند کې او د دنیا له بس فایده ورکړي امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي او ځوانان را سره واده وکړي چې چرې د دې خواله ورنشي دا ډېره لوی تباهي ده سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته